أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إن الله بشكل تعالى إن الذين بشكل كسان يكتمون چپٹئی دویم آیات دغه جماعت او اشاره کړو پرستنی آیات کې یکتمون چپٹئی ما هغه انزل الله چې نازل کړی دی الله تعالی من الكتاب د کتابنا ويشترون او اخلی به پدې باندې یعنی په بدلې د دې کې ثمنن پیسې قلیلا لګي د دې خمانه داسیدا ثمنن قلیلا دا دنیا چې لګدا ټول دنیا لګدا اولئک اندغه کسان ما یاکلون نخری دوی یعنی نا چي دوی فی بطونهم بخبلو خیٹو کې الا النار مگر اور چاچ قرآن آیات مسئلہ حدیث وغیرہ پټ کو یا بدل کو د پیسو د پاره نو الله وای دا پیسې نه دي دا اور د چخېټ دی واچو اولئک هم دغه کسان ما یاکلون فی بطونهم نا چیدو بخبلو خیټو کې الا النار مگر اور ولا یکلمهم الله الله به خبر نه کوي دوی سره او دا ډېر شدید ترین عذاب دی الله دې موږ بچ کړي دی عذاب نه خبره باندې کوي الله تعالی دوی سره یوم القیامت پورز د قیامت ولا یزکیهم او نه بدوی پاکی دا ډېر خطرناک خبره ده دویمه ولا یزکیهم نو مری خطرناک ده خدای دویمه دا چې بعضی ګناګار مسلمانان به الله تعالی سزا ورکړي پس پاک بکی یعنی جهنم ته بلار شي او سزا به ملاوي شي څلورو حالتونو کې به سزا ملاويږي الله دې موږ اټولو نه بچ کړي نو باندې سزا دنیا کې ده دنیا کې تکلیفونه سختیانه وغیرہ د مونږ باندې سبا سختی ده ظالمان بچیان دي ر باندې وغیرہ ګرمي باران نه کېدل دا ټول زموږ د ګناهونو هغه سزا ده چې الله راکړي نو اول سزا دلته ملاوي شي او دا زموږ خوش قسمتي ده چې دلته ملاوي شي دغه کې خلاص شي سره کچيري او سره دومره بد قسمت ده چې دنیا کې د سزا پوره نشوله نو دویمه سزا به د قبر کې به ملاويږي هغه به ملاويږي تر څو پورې چې د سزا هغه حساب برابر شوی نه کومینی الا کومینی نو دا ختم شي خبره کچيري د دومره بد قسمت ده چې د قبر په دورانیه کې مخلاص نشو نو د باندې والا تعالی قیامت تاریخ کی سخت بکی ور باندې راګرم بکی ور باندې وګده بکی ور باندې دا ورته دغه چې ګناونه کړی چې جنت برابر کی دا ټول د الله مهرباني ده دا ټول د الله مهرباني ده مومن د پاره نو الله تعالی صفا کی بیا ختم شي دا سزا او جنت به برابر شي که یو سړی تنه ډېر بد قسمت ده ا د قیامت سزا هم ته پورا نشولا او ګناونه ډېر زیاتی بیا الله جهنم ته ورواچي او جهنم کې بدای دومره اوسوځي تر څومره پورې چې د ګناهونو حساب برابر شوی نه بیا الله روبسي او جنت به داخل کی بیا به جنت نو مؤمن به جنت تزي اخر بمزي الله تعالی دې مستاز ګناهونه هم دلته معاف کړي الله دې زموږ ته استغفار ذریعہ د ګناهونو معافي وګرځي نو الله وی ولا یزکیهم یعنی دا به التبا اور باندې نه پاکي مطلب ټول عمر به اور کی الله دې موږ تاسو بچ کی ولهم دوی د پاره به عذاب عذابی علیم دردناک اولئک همدغه خلق دی الذین خلق اولئک الذین همدغه خلق دی اشتراو چې وای غستا الضلالتا گمراهی بالهدى په بدل د هدایت کې یعنی هدایت ورکو گمراهی واغستا والعذاب او عذاب بالمغفرت د بخنه په د مغفرت په بدل کې مغفرت ورکړو او سزا واغستا فما اصبرهم الله تعالی ډیر عجیب سوال کوي ډیر عجیب حیرانی اظهار کوي چې فما اصبرهم چې صبر ورکو دیتا دا څنګه عجیب خلق چې دې صبر وکړو علی النار په اور باندې یعنی دا کم شي دیتا همت ورکو چې په اور صبر وکړه فما اصبرهم بس څومره لوی صبر دې دا غوي بس چې صبر ورکو دیتا علی النار په اور باندې ذالک دا بان الله ذکر چې الله تعالی
نزل نازل کړو الکتاب کتاب بالحق په حق سره پرشتیا وان الذين او بشکا کسان اختلافو چې اختلاف وکړو فل کتاب په کتاب کې لفی شقاق دا په ضد کې دي شق شلدو ته ویل کېږي مطلب معنا به تکړی وا 14 راشي لريواله یعنی دا لری دي بعید ډیر لري په ضد کې دي ډیر لري خامخ پرې وتل په ضد کې بعید ډیر لري دا اوس هغه اهم ترين آیت ته چې دې حواله ماته اوس تمخي څو آیتونو کې درکړي هم او اوس تاسو وامرئ د دې باره کې یو حدیث تاسو واورئ چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي بخاری شریف کې دا حدیث ته ابو ذر غفاری نه نقل کړی دی هغه نه روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله مل ایمان او ایمان څه شي نو هغه جواب کې فرمایي رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم چې د سوره بقره آیت نمبر 1 دا آیت ته نو دغه ایمان دی نه کچېری دی دا زموږه مکمل په ایمان کې په عقیده کې په عمل کې راشي نو دا کامل ایمان دی دا د بخاری شریف حدیث ته ابو ذر غفاری نه نقل کړی دی هغه تاسو سووري لیس البر ندنکی یعنی نه د خاوند نکی نه د نکی اندا تولو چې تاسو واړوي وجوهکم مخن خپل قبل المشرقي په طرف د مشرق والمغربي یا په طرف د مغرب ولکن البر لیکن نکی خدا دا یا د نکی خاوند من هغه څوک دی امنا چې ایمان راوړي یعنی معنی دا څه کوا نو به آسان سره پويږي ولکن البر من امنا لیکن نیک سړی خو هغه دی چې ایمان راوړي دا به تاسو ته محاوره معنا وکړه لفظي معنا بیا ووري ولکن البر لیکن نکی من د هغه چا دا امنا چې ایمان راوړي وي بالله تعالی تعالی باندې والیوم الاخر پرز اخرت باندې والملائکه او فرشتو باندې ایمان بالله او بالاخره ټول مې خبره کړې و تاسو ته والکتاب او په کتابونو باندې والنبیین او په پیغمبرانو باندې دا عقیده خبره ده لکه موږ وایو آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله عقیده دی دا بنځ شنو باندې ایمان دا یو خبره اوس دویم اوري او ات المال او ورکی مال علی حبه ومحبت دې کې حب محبت هی ترو شنو ته اشاره ده علم باندې علی حبه د مال سره محبت ته اشاره ده یعنی مال وخت مینه دې ور سره هغه باوجود الله بلاره کې ور کوي یو اشاره ده دی الله تعالی ته علی حبه د الله په مینه کې ور کوي نو دا معنا صحیح ده یعنی الله سره مینه زکه ور کوي علی حبه اشاره ده دی ور کول ته یعنی ډیر په مینه ور کوي په نظر نه ور کوي ډیر په مینه ور کوي نو درې واړه معنی صحیح دي او درې واړه مفسرینو کړی دي صالح حبه دا غسر په محبت کې او په سورته حشر آیت نمبر 9 کې الله فرمایي آیت نمبر 9 سورته حشر آیت نمبر 9 ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه او ترجیح ور کوي دوی خپل ځانونو باندې دي نور ته ترجیح ور کوي یعنی مال ور کوي په مینه سره او د دې سورته حشر 9 آیت شان نزول هم ډېر مزیدار ده چې کله صحابه کرام زخمیانو او دغه ته وبنه رسیدي په دې وخت کې وبر راغلي نو یو صحابي ته ورکه چې دا وبوس کا هغه ولې ابل ته ورکه هغه ولې نه ابل ته ورکه هغه ولې نه ابل ته ورکه یعنی یو ته بل باندې ترجیح ورکوله حتی چې دا وبوله دوباره په دې لومبني تراغه نو چراغه د ساور کړیو چې دویم تراغه ساور ور کړیو چې دریم تراغه ساور ور کړیو یعنی دوی دومره یو بل باندې ترجیح ورکوله همدا رنګ رسول الله صلی الله علیه و سلم په زمانه کې اکثر بداسي کېدل چې یو کور ته ډوډۍ لاړه هغه نه واپس شو بلتا حتی تر چا کور نه چې وتلی واغه کور ته بیا راغله دغه جګړې ویل چې بلته وسه ابلته وسه هغه ډیر وګي ابلته یې ډیر وګي دا صحابه کرامو کردار نغه طرف ته اشاره ده ويؤثرون على انفسهم ولم كان بهم خصاصه سوره حشر آیت نمبر 9 دا یو خبره شو دویم د دې یو آیت سوره آل عمران کې ده آیت نمبر 93 لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون نیکی هغه علامه یا تنشي رسیدلې تر څو پورې چې تاسو هغه شی خرج کړي نه کم شي درجه تاسو مینا کوي یعنی مینا کوي نو خرج کی او رسول الله صلی الله علیه وسلم یو عجیب حدیث ته دامو اوره به نور پوشي چې اصل صدقه په ځوانۍ کې او په هغه وخت کې چې تاسو ضرورت ده او ته په پويږي او په قادر یې د وخت کې ورکه دا ډېر ثواب لري په مقابله هغه وخت کې چې کله ته بډای یا حالت مر کې او بیا اسیم پويږي چې اسیم پاتې ده او بیا وای دادته ورکه الله وای نو هغه قاسم د بل چاره
او تناسب پاتې نه هغه وخت کې ورکې نه غاډه لوی صدقه ده. وآت المال على حبه او ورکې مال داغه په محبت کې ذویل قربا چاته ور کوي ذویل قربا خپلوانو ته ولیتاما یتیمانانو ته والمساکین مسکینانو ته وابن السبیل مسافر ته ټول مسافر مراد دي کله الله رضا کوي او کله کاروباري مقصد د پاره راغلي حقوق ور سره نه او مجبورې مشکل کې راغلي والسائلین او سوال کوونکو ته وفر رقاب او بخلاصولو د چټونو کې رقاب څټ ویل کېږي دې کې چې گردن کې پټي واچول شي مراد نه غلامان دي نن زما چې غلامان نشته نو هغه مجاهدین یا هغه خلک چې د الله د دین لپاره راوتی وي او بیا هغه په جیلونو کې وي دشمن سره او په پیسو باندې خلاصي کې نو هغه نه مراد دي لکه چې هغه ابل خنشته ده نو په خلاصولو د چټونو کې واقام الصلاه او قائم کيمون وآت الزکات او زکات ورکي ګوره هغه مالی عبادتو کله جسمانی عبادت راغې نو ټول نول پکې منځ راغې ټول نول منځ راغې پکې وآت الزکات او زکات ورکي والموفون او پرکون کی وی بعهدهم د وعدو خپلو اذا هر کلا عهد چې وعدو کی دا وادي باره کې تاسو حدیث مورد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د منافق څلور نشانات دي یو دا چې هغه کله وعده وکي بیا پکې دروغ خلاف کوي پورا کوي نه وعده او چې خبره کوي نو دروغ وایي چې امانت کوي نو خیانت کوي او چې جګړه کوي نو بیا پکې بدره دی وایي یعنی کنځل کوي فحش پکې وایي دا د منافق څلور نشانه دي او په سورته بنی اسرائیل کې آیت نمبر 34 آیت نمبر 34 څلور د شم کې الله تعالی فرمای ان العهد کان مسئولا د وعدو په سوال کېږي الله تعالی فرمای دا وکړه الله تعالی پوښتنه کوي دا بلانی سره وعده کړی وای دا پوره کړی نه او وعده لفظ عام ده الله سره خلق سره معاملاتو کې خځه سره خاوند سره وغیرہ وغیرہ ټوله نو کوي کې مالک سره دا ټوله وعده ته مراد دي ټوله ته مراد دي اذا عهدوا ارکل چې وعده وکي او د دې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوندۍ کې ډېر عجیب مثالونه دي وعده پوره کول لکه مثلا بخاری شریف کی حدیث ده حذیفه بن یمان رضی الله تعالی عنہ روایت ده د ابو کسانو چې دی لار کې روانو لار کې ابو جهل ونیول کافر ونیول چې ونیول وای چرته ځي وای رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو سکوي ال د جنگ بدر کې جګړه روانه ده سره جګړه کوم د کافرو سره نو وای علم پردما چې دا وعده سره وکي چې جنگ بدر کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرتیا نه کوي هغه وعده وکړه او پرې خدای لاړل پیغمبر علیه السلام ته ورغله او جنگ بدر تمره شدیده جګړه وا پیغمبر علیه السلام ته د یو سړی ضرورت وو اصله ضرورت او غیره وغیره د حشي هغه باوجود دغه دوه کسانو خپل خبره وکړه چې موږ معاهده دا کړی دا چې موږ به جګړه نه کوو رسول الله صلی الله علیه وسلم په ملګرتیا کې موږ اوس راغلی وتا تا نو پیغمبر علیه السلام منع کړ چې تاسو معاهده کړی دا جګړه کې پیسې نه اخلي چنانچه هغه واپس کړ همدارنګه صلح حدیبیه په موقع کې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم لاسلیک کو لیکل هغه کول علی رضی الله عنه کول باقي کې معاهده کې یو معاهده دا وا چې کله کافرونو نه څوک راو تختی نو واپس کوي ٹھیک شو په دې وخت کې ابو جندل راغی او دا ابو جندل پلار سہیل په دې معاهده ته ناس د معاهده لیکل رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او دا په تنظیرونو کې تړل شوی او د زخمونو نشانات دومره دا وهله په دې وخت کې راورسید مسلمانانو ته ځان راورسو په دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم معاهده کړی و چې کړي و نو سہیل ورته ویلي سہیل بن عمرو رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته چې دا هم معاهده کړی دا موږ ته واپس راکړي نو ټول صحابه کرام ټول 100% په دې انتهایی خفو چې نه ورکو ولې ورکو دا ورته تنظیرونه وګوره د زخمونه وګوره او د ظلمونه وګوره او د راو تخت دور او رسیدو اوس به موږ بیا ورکو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نه مونږه معاهده کړی دا او معاهده کې مونږه دا وعده کړی دا نو دا مونږه اوس واپس ورکو ابو جندل ته و فرمایل چې صبر کوا الله تعالی روبس چنانچه دا سه بهترین لار ورته الله رويستا چې هغه ذریعہ جوړه شوه نور صحابه کرامو ته هم هغه واقعیا په خپل ذکر راشي یا وون درته کما هغه چې کله لاړو سو وخت بعد یو تختیدو دوباره وتختیدو چې دوباره وتختیدو نو بیا مدینه ته لاړو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا واپس کو چې معاهده شوی دا نو چې واپس کو نو مدینه ته نتلو او مکه ته نتلو مدینه ته نشوته نو بلار کې کېناس نو چې د قریش د قافلې بدلی نو دا به وهله او نور مسلمانان به چې تختیدل هغه ته د مرکز ملاو شو چې دا ابو جندل ناشته اول تم نشودله رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پریدي او دلته نشودله چې کافر نه پریدي نو د ابو جندل سره به جمع کېدل
نو دغه سي 15 کسان لس کسان دومره ډله جوړه شو چې د کافرو لارې بند کړه. کافر به شام ته تجارت قافلې بدلې دی بند کړه او ورته ویل به چې یا موږ معاهده غسر رسول الله صلی الله علیه وسلم پر دی چې موږ هغه تلاش شو او یا تاسو موږ نه دلته مازل نشي کول. چنانچه کافر مجبور شول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغل چې دا معاهده ماته کوي خو هغه سره راوځي. نو چنانچه هغه ټول مسلمانانو تعالی تعالی جوړ کړ. نو ګوره پیغمبر اسلام خبر رښتیا شوله. نو دومره اهمیت ده د معاهدو دومره اهمیت ده. والصابرین او صبر کوونکی دي فل باساء په تنگدستی کې باس تنگدستی سختی هغه سختی چې د مال په بنیاد باندې راشي. جنگ په صورت کې عام سختی ته بارم استعماليږي. والضراء او په سختی د جسم کې بیماریاں وغیرہ جسمانی یا مړی وغیرہ یعنی دا صبر کوونکی دي فل باساء په وخت د سختی جسمانی مالی کې او په وخت د سختی جسمانی کې وحین البأس او په وخت جنگ کې په جنگ کې هم صبر کول ډیر ګران کار دی. نو الله فرمایي د دې صفاتونو مالکان اولئک امدغه کسان الذين خلق دي اولئک الذين امدغه خلق دي صدقوا چې رښتیا وایي او اولئک امدغه کسان هم المتقون هم دې پرهیزګاران دي. تاسو معلوم شو ایمان دې تفصیلا معلوم شو بیا تاسو خپل کورونو کې دا بیا به پڑھاو کوي. یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو کتب فرض کړی شوی دی علیکم پتا سبحانه القصاص قصاص دا د قصیون یعنی د قصه چې موږ ورته وایو کنه پښتو کې دا موږ د بل بیان کوو د دې لفظي معنی دی یو پسې بل کلل یعنی مخکې تروانی ته پسې زما دې ته ویل کېږي پاره کې لکه څنګه چې د سورته قصص کې د موسی علی السلام قصه الله تعالی بیانوي چې هغه خور باندې کې فرمایي چې قصیه روانه وا هغه پسې ورسره چا پسې چې روان شي. نو دغه قصاص څه کوي قصاص چې کله مرګ کی یو سړی قاتل پکاته چې هغه تعقیب وشي بیا پکاته چې هغه پسې سړی لاړ شي پکاته چې هغه اونې ولې شي سزا ورته ملاوي شي ځکه چې یو سړی ته سزا ملاوي شي کنه یلا سزا نو ایو سړی ته سزا ملاوي شي نو اوس بخپله تاسو حکمت بووري نو فرض شوی د پتا سبحانه قصاص بدل اغستل معنی څو ګرځي دا بدل اغستل فل قتل فوجل شوکی یعنی څوک چې وجل شي د هغه قاتلنا بدل اغستل دا پتا سو فرض دي دا پتا سو کوي خو څوک به کوي انفرادي تور باندې نه تاسو مسلمانانو اجتماعي نظام به داسي وي چې هغه کې بس سزا ورکول کیږي هغه سزا ورکول کیږي. الحر آزاد بالحر د آزاد په بدل وي والعبد غلام بالعبد غلام په بدل وي والانثى خذا بالانثى د خذ په بدل وي. دا وی رواج بداو چې د یو قبيله سردار بچا مړ کو ناغي بلال دغه سردار به مړ کو یا یو کس به مړ شو د بل قبيله بلس لاس چل کسان مړ کول نه لا وې دا داسې نه ده شاه چې مړ کړي وي هغه به قتل کیږي کدا غلامي نو غلام به قتل کیږي اگر کا آزاد مړ کړي کدا معشوم یو یعنی مطلب دا چې عام کس دی او سردار مړ کړي دی نو دا عام کس به مړ کړي قاتل به مړ کړي شاه چې مړ کړي دا به مړ کول کیږي. او د دې باندې کې یو دوه حدیث دي چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته یو واقعا راغلا ترمذی شریف کې دا حدیث او هغه شکایت وکړي چې د زما پلانې ورور قتل کړي دي. پیغمبر علیه السلام ته قاتل ویلي چې یا رسول الله فیصله وکړه پیغمبر علیه السلام چې دا قتل شي دغه چې قتل به ثابت شو دا قتل شي. نو هغه ویلي چې یا رسول الله ما دا مرګ قصدن ارادتن نه کړي ما بزړه کې دا مرګ کول نه خلاص نه مړ شو. نو پیغمبر علیہ السلام د بل مقتول وارثانو ته ارشاد فرمایلو چې کچېری دا سره رښتیا وای او تاسو دا هغه بدل کې مړ کو نو تاسو لپاره به جهنمي نو چنانچه هغه معاف دغه چې هغه یقین نو همدارنګ وایي کې مسائل دي چې کله قتل وشي او هغه باندې گواهان تیر شي یا هغه خپل اقبال جرم وکي خود د وارثان وای چې موږ دیت اخلو نو مرګ به ساکت شي. که وارثان سل کسان دي یو کس وای چې زې معاف کوم بیا به نه مړ کی دغه چې مرخ یو حصہ کمیږي نه کنه مرخ ټول ده نو یو حصہ خو د میراث ده نو هغه خپل میراث په حق کې معاف کو چې زې نه مړ کوم نو دی وجه د 99 کسانې ک مړ کوي هم نه به مړ کوي. خدا اجتماعي نظام فیصله دي دا انفرادي نظام نه ده اسلام انفرادي نظام نه ده دا اجتماعي نظام دی د فیصله په اجتماعیت وکړي او دا چې کله اسلامي نظام الله تعالی د نافذ کی الله تعالی د زموږ په ژوندۍ کې راولي نبی به موږ په دی باندې خپويګو اوس تاسو واري فمن عفیا له بچاته چې معافي وکړل شي من اخیه داغه د ورور طرفنا
الله تعالی دې مینی ټکه استعمال کړي دي یعنی دا تا چې مړ کړي دي اتا نه چې نتا خپل چې مړ کړي دي خو ستا ورور دي نو کمافیو کې شی اوند شي فتباع نبیا مطالبه پکار دا ورپسې کېدل پکار دي بالمعروف په خې طریقې سره واداء او دیت ته الیه اغتا باحسان په خې طریقې سره د دې تفصیل په سورته مائده آیت نمبر 32 کې یو آیت ته آیت نمبر 32 دو درشم 32 چې الله فرمایي چې چا مړ کو یو سړی دا داسې شو لکه ټول انسانيت مړ کو ټول انسانيت مړ کو سورته مائده آیت نمبر 32 کې او په سورته النساء آیت نمبر 135 135 فاغذ کې الله تعالی فرمایي ومن چا چې مړ کو یقتل مؤمنا متعمدا چا چې مړ کو یو مؤمن په قصدن باندې څلور سزاګانی بوي هغه د پاره اور بوي هرمشه بوي لعنت بوي الله تعالی طرف نه او شدید ترين سزا بوي یو مسلمان چې چا مړ کو ده په ناجایز باندې نو الله فرمایي چې دیت بوي د پاره کچيري ده خودیت به احسان په خې طریقې سره وي دا سينه چې به هغه تنګي په دیت ورکولو کې ذالک دا تخفیف دا کمه ده یعنی اسانتیا دا دغه چې په يهوديانو باندې دیت نو يهوديانو باندې کې حکم داو چې مړ وشو نو ضرور به ورته مړ بکای نه کا د قاتل بخامه خمر کول کیږي او الله دا حکم زمونږ په رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت باندې آسان کړو چې دې الله تعالی د دیت الارم خلاص کا خدا دیت په حکومت نه مجبورې دیتا دا به د مقتول یعنی دا چا چې مړ شوی دی د دې وارثان به دا فیصله کوي چې مونږ مړ کوو یعنی بدل اخلو او کنا مونږ دیت اخلو هغه فیصله وکړي چې دیت اخلو نو حکومت به مجبورینا مرګ پاره او هغه فیصله وکړي چې نه مړ کوي نو حکومت د دیت ته مجبورینا اسلامي حکومت دا اوس اسلامي نه دي ګر دا غنور دي ذالک تخفیف دا کمه ده اسانتیا ده من ربکم استاسو در رب طرفنا ورحمت او مهربانی ده الله طرفنا فمن اعتدى بس چا چې زیاته او کو یا څوک زیاته کوي بعد ذالک ورخت د دینا ان فیصله وکړه دیت مقرر شو دیت واغستو هغه باوجود بیا هم کوي زیاته یا فیصله وکړه یو کس مړ کو بیا نور زیاته کې نور بدی کوي فلهو بذل پارب عذاب علیم عذاب دردناک شدید ترین عذاب وي د پاره الله تعالی دې موږ تاسو ته معفو کړي ولکم او تاسو لپاره فی القصاص په قصاص کې په بدلا غستو کې حیات زندگی دا یا اولی الالباب اې د عقل خوندانو لعلکم دې لپاره چې تاسو تتقون پرهیزګار شئ دا څنګه زندگی دا الله وایي الله وایي قصاص کی زندگی دا قصاص کو زندگی نه دا چې سړی مړ کنه په دې کې څه زندگی دا نو دې نه مراد ده قومي حیات ده تاسو به حیثیت قوم بشوندی یي کای وسړی ته سزا ملاوي شي نو دا نور به قتل نه کوي نو قومي حیات به ملاوي شي تاسو ته د دې بدل کی او دوی مدا چې تقوا بدل کې راشي کتبا فرض کړي شوی دی علیکم پتا سباندی اذا هر کلا حضرا چراشی احدکم پتا سکی یو کستا الموت مرگ سفر دی ان ترکا کچیره غپریدی خیرن بریخوی خیرن مال خیرن مراد التمال دی نو فرض شری الوصیت وصیت کول د دې دوه مطلبونه دي یو مطلب دا دی چې دا منسوخ دی ځکه چې وصیت نکېږي نور وصیت به مال کې اچ حق لا مقرر کو او د دې ناسخ د سورته النساء آیت نمبر 11 ال الله تعالی هر چا د خپل حصہ مقرر کړی دا خزه بچی زوی لور وغیرہ وغیرہ ټول دا مقرر ده حصہ نو دی وجه نه وصیت نشي کولای یو رائے ده په دې باره کې ویم رائے ده چې دا وصیت اوسم فرض ده خدا د مال هغه دریا مې حصے کې دا څلورم حصے کې درې حصے به تقسیم شي او دا بل حصہ چې کوم دریم حصے کې باقي حصے کې د دوه حصے به تقسیم شي وې حصے کې کده مال وصیت کړی وي نه ته دیو کی لکه مثلا نو اسید هغه حق نشته تا نو د دې لپاره وصیت وکي یا نور داسې چاور باندې قرضه ده هغه لپاره وصیت وکي نو دا ټول مطلبونه صحیح دي او ټول په خپل د کې حالات مطابق هم د کرنګي دا څنګه چې مفسرینو دغه سمانه کړی دا للوالدین مور پلار تا والاقربین ان مور پلار د پاره والاقربین خپل خپلانو د پاره بالمعروف په خې طریقې سره معروف ټکه به بار بار اوس راځي مخکي د معروف په معنی دی بلدایات ساتي ارته کې هم د کمانه ده یو دا چې شریعت کې هغه ناجایز نه وي فهم دا چې معاشره کې ناجایز نه وي لکه مثلا زه اوس واده کوم او زه لور ور کوم او وایم چې 1 کروڑ مہر برا کوي نو دا ناجایز نه ده شریعت کې خیر دی خو په معاشره کې ناجایز ده بلکې د مشکل جوړ کو
مصیبت دې ولته وټړو نو دا معروف نه دی، نو دا سکار بنه کوي. یا بل یو کار دی چې هغه په شریعت کې جایز دی خو په معاشره کې لکه مثلا دې ځای نه منه والا تر ګټنې پورې دا د نر پرده ده، زه هم دومره پرده کوم او به دلته تاسو ته درس کوم، نو شریعت کې زما علامت نه یم دغه چې ما پرده شری تور باندې شته، خو په معاشره کې غو نه قابل قبول ده خبره، نو دا معروف نه ده، معروف نه ده. نو په معاملاتو کې به ورستو راځي مخکې بار باندې تقریبا 30 کرت اعلی استعمال کړي دي، نو دا په معاملاتو کې ده. نو معاملاتو کې مطلب دا ده چې دا کار به نه کوي چې الله طرف نه ناجایز وي او یا په معاشره کې بد ګڼل کیږي. نو دلته د دیت خبره ده، نه د وصیت خبره ده، نو دا چې وصیت به نه کوي چې معاشره کې به خلک در پورې خان دي یا اسلام اور بلاد پورې به خان دي او یا ناجایز د الله طرف نه. حقا دا حق ده علی المتقین پرهیزګارانو باندې. فمن بسغت بدله چې بدل کی بعد ما ورسته ده اغنا سمعه چې وای ورېدو هغه وصیت فانما بس بشک خبره دا بلنه دا اسمه گناه دا هغه نه بدلولو علی الذین بغوا خلق ده یبدلونه چې بدلی هغه لکه یو سره مړ کې دوه وصیت یو کو چې ما د دریمه حصے کې به یو جماعت جوړ کړي او وصیت مثلا ما ته وکړه لازم غدي ګناه نه بچي او زلاله ما خاندان ولته وایم چې هغه وصیت کړو چې د دریمه حصہ به ما ته راکړي، نو بدل کوما بدل خو مړي خو صحیح وصیت کړو ما بدل کو، نو الله وایي چې دغه ګناه په دې بدلون کې باندې وي وصیت کوون کې باندې بنای دغه چې غټي وصیت کړو خو د بل د اوریدون کې بدل کو. یا بل چا ویلو چې مثلا جماعت جوړ کړي او وصیت کا خاندان ولته ولې چې سینما په جوړه کړي او یا بل یو مفاد وغیرہ، نو وایي الله تعالی فرمایي چې ګناه به بچا باندې وي چې بدل کو دا. ان الله بشکل تعالی سمیع اوریدن کده علیم او په هده. فمن بسغت خاف جریږي یعنی یریدلې وی مموسن د وصیت کوونکی نه د وصیت نه جنفن د طرفداري طرفداري ته ویل کی یو طرف جھکاو او اثمن یا د ګناه یعنی داسي وصیت کړو چې هغه په دوه منځ کې ناانصافي وا او یا ګناه وا چې زما په دې درې مې سي کې سینما جوړه کړي یا پلانې سړې په قتل کړي یا بل ګناه وا، نو فاصلح نو اصلاح دیو کی بینهم د دې په منځ کې هغه اوریدون کې هغه وصیت واوریدو چې وی ویل چې زما 3 لک روپۍ دي د 1 لک روپۍ سره تاسو دا ګناه وکړي او دې لاړو کور ولته ویل چې هغه ویل چې د 1 لک روپۍ د الله په لار کې ورکړي، نو الله وی خیر فاصلح دا دي ځکه چې هغه ګناه ده، نو دا دروغ ولا ګناه ده په مقابله دا غنه لوی فساد جوړيږي، نو دا بدل کړي چې کور ولا اوریدل نه بینهم د دې په منځ کې فلا اثم علیه نو د دې ګناه نشته په د باندې دا څه بدلولو ګناه نشته. ان الله بشکل تعالی غفور بخون کده رحیم یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو کتب فرض کړي شوی دا علیکم بتا سبحانه الصيام رجا صوم لفظی معنا رکاول روکنا دغه چې بده کې موږ حلالونه الله ایثار کی او دا تربیت د حرامونه ایثارولو د پاره دا تربیت میشته د حرام نه ایثارولو د پاره او لوی فضیلت الله بیان کړی د مخکې راځي او تاسو ته په ابتدایي تقریر کې ویل هم فرض کړی د الله تعالی پتا سبحانه روزه کمال کا څنګه کوتبه فرض کړی شوی وا علی الذین بغوا خلق باندې من قبلکم تاسو نوړان دیو معلومه شو چې مخکینی خلق باندې روزه فرض وا، البته په شریعت کې فرق راغلی دی، دین کې فرق نه راغلی، شریعت کې فرق راغلی. دین د الله تعالی طرف نه یعنی الله یو دی، دا پیغمبر حق دی، عبادت وکوي دی یو الله د دین وای دا طریقہ او البته د دې مسل کول په دې کې فرق شته. دا مسل لکه مثلا شریعت والے کېږي شارع وای کېږي لارې ته شرع لارې ته ویل کېږي، نو زمونږ الله حکم کړی دی چې ما تراشه موسی علیہ السلام هم دا حکم او عیسی علیہ السلام هم دا حکم او ابراهیم علیہ السلام دا حکم او وغیرہ وغیرہ ټول حکم. البته د لار کې فرق دی څنګه راشي لکه زمونږ روزه د رمضان د سورۃ دي او د یهودیانو روزه دا یو دور دی وی یا د الله سورۃ دی وی د ذل حج وغیرہ هم دا غرنګ داسې معمولی فرق پکشته دی. منځونه کې فرق زمونږ منځونه په هغه منځونو کې هم دا غرنګ نور دي شیونو کې فرق شته، خو په دین کې فرق نشته، دین د ټولو یو دی، دین ټولو یو دی. نو نور امتونو باندې فرض وا دغه روزه او دې باره کې یو حدیث تاسو اوري بس دغه کافی ده چې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي بخاری شریف حدیث ده چې کچېره یو سړی د خوراک او د اسخاق نه ځان منع کی او د دروغ او د ګناه نه ځان نه منع کوي پروژه کې، نو الله تعالی سي لوګه تنده قبول نه ده، الله تعالی تعالی سي د لوګه تنده ضرورت نشته بیا. نو روزه غسل کې د ټولو ګناهونو نه د ځان بچولو یو تربیت یو پریکټس ته یو کورس ته ده
او ته نور نه ځان نه سره صرف د خوراک نه خپل بند کړی دا نو دا رجاء الله ته قابل قبول نه ده بخاری شریف حدیث ته دا کمال کڅنګا کتبه فرض کړی شوی وا علی الذین بو خلق باندې من قبلکم چې تاسو نوړان دیو لعلکم دې لپاره چې تاسو تتقون پرهیزګار شئ ایامن دا سورۃ دی معدودات اندشمیر یزو دشمار ورځې دی وې ساته مې ګرانه په ځان باندې فمن بسو کان چوی منکم بتاسو کی مریضن بیمار او یا علی سفرن په سفر باندې وی فعدت نشمیر دے ان شمیر دی پورا کی عدت دی پورا کی شمار من ایام اخر د نور ورځنا ان درې ورځې بیمارو به د نور ورځې درې ورځې روزه وساتي یا درې ورځې په سفر کې نور ورځنا دی پورا کیدا وعلى الذين وبو کسانو باندې یطيقونه چې طاقت لري د دې په مطلب نه دی یو مطلب منسوخ شوی دی هغه دا چې لومړی حکم د روزي داسې وو چې کچا به طاقت وو او روزه بننه ولا نو خیر دی فدیه دی ورکي بیا الله تعالی دا حکم بدل کو به رستنی آیات سره الله بدل کو چې نه اوس تاسو تجربه وشولا اوس چې بچا باندې رمضان راشي روزه به ساتي الا دا چې بیمار وي یا په سفر باندې یو مراد ده ویا مراد نه مفسرین دا غسته ده چې کداس یو بیمار دی چې هغه ته جوړول نشتا یعنی بوډا دې دومره چې هغه نه ورسته هغه به نه سميږي هندومره بوډا دې چې روزانه کې ساتله یا داسې بیمار دی چې دغه دوه امکان نشتا نو هغه باندې روزه راغلا نو هغه به څه کوي دغه چې نه په سفر کې دی او بیمار دی او داسې بیمار دی چې ورته امکان نشتا نو دا دې فدیه ورکړي دا دې فدیه ورکړي بیا فدیه دا طعام مسکین خوراک دیو مسکین فمن بسوک تطوع چې خوشحالي سره کوي د دې معنی می تاسو توکللا یعنی خوشحالي سره روزم ساتي او صدقه ور کوي فدیه ور کوي نو دا وړه به سره خبره ده خیر اندنی کینا فهو بزغا خیر له خدد د پارا وان تصوموا دا چې تاسو روزه ساتي خیر لکم دا خدد تاسو د پارا ان کنتم تعلمون کچری تاسو پویږئ کته تاسو پویږئ نو روزه ساتل دا ډیر زیاته بهتره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي روزه ما د پاره ده زبد دې بدل ورکوما بخاری شریف حدیث ته ده او بل حدیث ته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې روزه ډال دے او روزدار د پاره دو اجرونه دي یو مقام کې په خوشاليان دي د مقام خوشالي او یو د الله طرف نه انعام الله تعالی طرف نه انعام شهر رمضان میاشت رمضان رمضان سخت ګرمي ته ویل کیږي د دوه مطلبونه دي یو مراد ده چې دې کې ګناهونه وسوسي او دویم مراد نه ده چې دا باندې دل فرشي وړي سخت په ګرمۍ کې نو شاید والا صحیح وي هم لفظي معنا می تاسو ته وکړه شهر رمضان الذي شهر میاش رمضان د رمضان الذي هغدا انزل نازل شوی دی فيه پدې کې قران ان دې اهمیت او فضیلت خو ذکر ہے چې قران پدې کې نازل شوی دی هدن دا قران هدایت ته للناس خلق د پاره او بینات او دا ښکارا خبرې دي روخانه خبرې دي دلایل دي من الهدى د هدایتنا والفرقان او دا فرقون کې دي د حق او د باطل په منځ کې د دې تفصیل ما تاسو ته ورنبري درس کې کړو فمن بسغ سوق شهدا چې بیا مومي یعنی څوک چې حاضر وي من کوم تاسو نه الشهر دا میاشت یعنی څوک چې تاسو نه بیا مومي دغه میاشت فليصمه بس رجدي اناسي یعنی هغه اجازه ورته ختم شو د بیمار او د مسافر نه علاوه اجازه بیمار او مسافر ته اوس هم اجازه ته مغه سي لکه څنګه چې مخکې ځکه چې دویم آیات کې الله تعالی یذفقونه تکټ کو او د دویم په کې راوستو اوس به تاسو اوري هغه تاسو اوري بیا اوس فليصمه نورشدي وساتي ومن كان سوق شوی مریضن بیمار او علی سفر یا په سفر باندې فعدت النشمیر دی پوره کی من ایام اخر د نور ورځنا نو یذفقونه په کې کټ شو چې طاقت لري نورجه بساتی ها کده بیماری نو بیا برجانه ساتي یا په سفر کې وي یرید الله اراده لري الله تعالی بكم پتا سبحانه اليسر د اسانتي ولا يريد او نه غواړي الله تعالی بكم العسر پتا سبحانه د سختی دا ډېر اهم آیات ته ګور ډېر اهم خبره ده چې الله نرمي خوخی سختی نه خوخی او موږ په معاشره کې عام طور باندې موږ سختی په ځان باندې تیرو او نرمي نه تیرو دې باندې کې دوه حدیث ووري به تاسو ته اندازه لګي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په یو سفر کې ابو داود کې دا حدیث یو سړی صحابه کرام په سفر کې یو سړی په کانی باندې ولګي صحابي او دې زخمی شو او پټي وتاړل لاره کې خوب راغې یشبو او دشول احتلام یعنی او داس به واو
14 په وختو نو ملګرو نه پښتنه وکړه چې ما د پاره د تیمم اجازه شته او کنه علماء ما ځکه چې وب خډيري وي او به ویلته نو ملګرو ورته ویل چې نه ته څنګه تیمم وهي او بډيري دي نو څنګه تیمم وهي ته بلام به خامخه چنانچه ویلم بل نو چې ویلم بل هغه بیماری هغه مرض سخت شو او زخم او دې مړ شو چې مړ شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته برګلی راغلل او دی ورته ویلي نو دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او فرمایل په جواب کې چې حالات شي ملګری محلات کو تاسو ته چا ویلیو چې دا څه وکي کنه پوي دی بل څه نه بم پښتنه کړی و بس هغه لپاره دا کافی و چې لاس راکا غلې په دې ځان او دا زغه مړ کو نو کچېره پتا باندې سختی دا تروجه ساتي او دا هغه سختی د وجنه مړ شوي نو دا خودکشي کې راغلي کله بیماری او د سفر د وجنه خودکشي وي هغه وی روجوي یو بل حدیث واوري د مکی فتح کېدل په مکی کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مازدیګر مونډوا او صحابه کرام د تندنه ډېر بدحالو او دا مازدیګرو بخاری شریف کې ده اهم ترين حدیث ته د بخاری ګوره دا دې لپاره تاکید کوم چې موږ زما معاشره کې موږ سختی ده او دی وخت سفر مو او جهاد مو مکی ته غيو صحابه کرام چنانچه صحابه کرام د ابوس کولو نه یریدل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې اوچت دی باندې ودریدو او داسې پیاله اونې ولا اوچت داسې چې وګورئ دا او ما وګورئ او بیا یې ابوس کړي او دا مازدیګر مونږ دا هغه نه بعد صحابه کرام به ابوس کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل اوس کړي او یو بل حدیث مو اوري او دا د بخاری حدیث دی بخاری شریف کتاب الصوم کې دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په یو سفر کې وو یو ځای کې صحابه کرام را جمع شول ډیر زیات رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی پښتنه وکړه چې چلې وای دا پلانې صحابي دی قیس عامری او دا د قیس عامری دا غنمو روجي بد حاله کړي او پرې وته دغه د وجنه نو پیغمبر علیه السلام فرمایل چې په سفر کې روزه ساتل نکی نه ده روزه متاول نکی ده دا باندې حال دی او روزه ساتي نو الله تعالی مسلمان ته دومره سختی نه ورکړي چې بیا برداشت کولای نشي او یو بل حدیث ماوري د بخاری شریف حدیث ته عائشه رضی الله تعالی عنها نه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې په دوه جایز شیونو کې براغه چې دام جایز ده او دام جایز ده نو هغه کار کوي چې کوم آسان او بیا اشاره د الله تعالی عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې آسانواله پیدا او کې ګرانواله ما پیدا وایي خلق د اسلام نه تختوي ما خلق یې روي ما بلکې زیری ورکه خلقو ته آسانواله پیدا او کې آسانواله پیدا او نو دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حدیثونه دي چې تاسو ته اندازه ولګي چې خامخا په ځان باندې ها دینه مراد نه ده چې ځان لپاره سختی نرموا او حرام ځان لپاره حلال وا نه حرام نه دوه جایز شي نه دي او په جایزو کې کوم آسان دي نو راکوا پیغمبر اسلام طریقه هم دکوا ولتکملوا العدة او دې د پاره چې تاسو پورا کشمیر ولتکبروا الله او دې د پاره چې تاسو لوی بیان کړئ د الله تعالی علامه باغه طریقه هداکم چې هغه خود له تاسو ته باغه طریقې د الله لوی بیان کړئ ولعلکم دې د پاره چې تاسو تشکرو شکریا ادا کړئ و اذا هر کلا سالک چونکی ورشدا د دعاګانو مسمی مقام کی دعاګانې پښمنی کی دعاګانې ختمونو کی دعاګانې ترجمو کی دعاګانو مسم ده نو الله تعالی په دې آیت کې د دعا خبره کوي او شان نزول دا او چې خلکو پښتنه وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې الله موږ الله ته په چغي وو او کومرور ورته وایو نو الله ورته دې آیت کې جواب ورکړي او امر ده ته نو چې کله شپې مونږ کو نو تیز بخیرات کو ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې شپې مونږ کو نو پټ وکاو دوړ نه پښتنه وکړه چې ولی عمر رضی الله عنه او فرمایل چې زه شیطان تختوم ځکه تیز وایم او ابو بکر صدیق رضی الله عنه فرمایل چې نور خلکو ته تکلیف نه راسي په دې وجه ضرور وایم پیغمبر علیه السلام دوړ ټیک کوي نو دوړ تعالی جواب ورکړي په دې آیات کې و اذا هر کلا سالک چې سوال کوي تا نه عباد زما بندگان عني زما بارکی فإني بس بشک از قریب نږدې ما وجيبو ز قبلهما دعوت دعاء الداعي دعا کوونکی بلنه کوونکی ما چې څوک غواړي زور زما محاوره معنی دا ما چې څوک غواړي ما ته څوک دعوت راکړي زور زما زه دعوت قبلهما وجيبو قبلهما دعوت الداعي دعوت را کوونکی ماته اذا دعاني ارکل چې ما دعا وکي ارکل چې ما ته دعوت راکړي فليستجيبوا لي بس پکاده چې ما خبره دي اومني وليؤمنوا بي پکاده چې ایمان دی راوړي بي په ما باندې لعلهم دې لپاره چې دوی يرشدون لار بیا مومي
او په سورته مؤمن شپږم نمبر آیات ما تاسو ته مخکیم ذکر کړو آیت نمبر 60 شپږم 60 هغه کې الله فرمایي وقال ربكم اوای رب دستاسو ادعوني ابلیما اوغړیما دعا وکیمانا استجب لكم ز جواب در کوم تاسو ته یعنی قبلو مې دستاسو د دعا ان الذين بشکا کسان یستكبرون عن عبادتي شغت تکبر کوي زما ته دعا نه زما د عبادت نه د برات دعا ده ما نه دعا نه غواړي نو سید قلون زرد چې داخل بش داخله جهنم په جهنم کې داخلي ناکام نه مراده نو دعا کوي هر وخت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې تاسو د لار کې روانې د سپلای تسمم وشلږي دی وخت کې الله تعالی نه دعا کوي کار کوي د سنه چې بس پرېږي چې الله ته کوا خو الله نه مدد غواړه الله نه مدد غواړه او په هر موقع کې او پیغمبر علی السلام د دعا لپاره وخت مقرر کړی نه دی په هر موقع کې پیغمبر اسلام دعاګانې کړې کور نوزی دا دعا کور ته نوزی دا دعا واشروم ته دی دا دعا کینه دا دعا پاسې دا دعا اوزی دا دعا خوب نه پاسې دا دعا خوب ته سملې دا دعا مجلس ختمه دا دعا مجلس شروع کړي هر شي دعا ده او دا یو وخت مقرر کې به انسان عموما هغه وخت ګوري پس مخ انتظار کې په نور وختونو کې به دعاګانې نه کوي نه الله خوشحالي الله سره ډیر دي نو چې تا چا سره مینه او تا سره ډیر وي نو چې تا نه غواړي خوشحالي کې او کا خوشحالي کې بنا خامخا خوشحالي کې سره مونږه خپکیږو چې تاسو سره زمامینه ته مانه څغواړي نه نو الله تعالی هم تکرنګي خوشحالي کې په غوښتو باندې الله خوشحالي کې الله تعالی دې موږ تاسو دعاګانې قبول کړي وحل لكم حلال د تاسو لپاره ليله الصيام واقعا دا و د دې آیت شان نزول داسې وو چې کله روزه فرض کړل شو نو د دې حکم راغلی نو خو عام صحابه کرامو دا تصور کړي وو چې پروژې کې بشپې کورواله یعنی خځه د خاوند ملاویدل د حرام دي هغه ځان دا تصور کړي وو دا بعض صحابه کرام بشپې مجبور شول اولاد بل کور ته نو چې کور ته بلال نو هغه بیا خپل ذهن کې بشرمېدو چې کنه موږ خو ګناه وکړل نو الله تعالی دا جواب ورکړي الله جواب ورکړي وحل لكم حلال دي تاسو لپاره ليله الصيام پشپې د روزو کې هر رفتو کورواله رفت کورواله یا د کوروالی د لپاره چې څومره خبرې کیږي دا ټولي هغه طرف سوای اعلان نسائکم استاسو خپل خد سره نور سره نه هن دا خدي دستاسو اغوي لباسون دا پرده دا لکم تاسو د پاره وانتم او تاسو لباسون پرده یې لهن اغوي د پاره هر شي کې یعنی ته چې کورواله کې خو پرده در باندې راغله کني بیا به بل څه کوله بدکاری به کوله هم دا غره کې کورواله باندې دین علاوه یو بل مطلب هم ده هغه هم ډیر ضروری ده او نن سبا معاشري کې لا ډیر ضروری ده او زمونږ راخیاندې مېندې چې باوري هغه هم ډیر زیات په دې آیات باندې پوي شي چې هن لباس لكم وانتم لباس لهن دا کورونه چې ورانیږي کنه کورونه دا عموما دا خزه خبرې کوي مور پلاټا او دا سړی خبرې کوي مور پلاټا او خزه د خاوند پر باندې ټوک کوي چې ما ته به تاسو وایي داسې زبان درازي دا او داسې بد عمل دا او داسې خبرې نه مني او دا امور پلاټي او پرې دا په خلاف باندې او هغه خزه لاړه چې خپل مور پلاټا زما خواندا سي ظالم دی او ماته بداسي ویلې بدا ټولې بدیانی بیانې خدای خیر نه بیانې او دلته علاوه دا پرده په واچو نو که پرده په واچي نو کور بنه رنګي او چې پرده دی وری پر بنده کبه به قرآن شي دا قرآن نو دی وجه دا هم تنه مراد ده هر پرده عام طور باندې زنانو کې دا عادت وي چې دا خوندانو هغه کمه او بدی بیانې او بیا په خپل مور پلان کوي بیانې مور پلان کوي دا مکوي دې سره کور رانی دې سره کورونه ورانی او دا د الله حکم دی چې پرده دا الله حکم دی چې پرده علم الله پتہ الله تا خبر دی الله تعالی انکم چې بشکتاسو کنتم کولو تاسو یی تاسو وای تاسو تختانون چې خیانت به مکولو ان د شپې په کورواله کو تاسو او د الله طرف نه واضح حکم لا شوی نو اوس کو واضح حکم راغی چې جایز ده انفسکم خپل ځانونو سره فتابا بس برابنی وکړه الله تعالی علیکم پتا سبحانه وعفا او ما فکرلای عنکم تاسو ان لری کړ تاسو نه ما فکرای تاسو فالآن بس اوس کې باشروهن مباشرت کوي غي سرا قرواله کوي غي سرا وبتغوا او غړی ولټوي ما هغه كتب الله چې لیکلی وی الله تعالی لکم تاسو د پاره ان حلال اولاد او یا هغه تند ماته کوي تاسو دواړه چې هغه نتیجې کې به تاسو چرته بد کرداري ونه کوي
وکلوا اخری واشربوا اسکی حتا ترغ وقت پوری یتبینا چخکارشی لکم تاستا الخیط تار الابیض سپین من الخیط تار الاسود تورنا الخيط الابيض سپین تار من الخيط الاسود د تور تارنا لکم تار مراد من الفجر د سبانا او صحابه کرامو کې صحابیو هغه بارک رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي عادی رضا نو وای دا آیت چې کله نازل شو ما د خپل بلخ لاندې دوه تارونه کې خدل یو تور یو سپین نغه د مستر کې غلاولې چې تو تار خارج شي د مده شپه او چې سپین تار دغه خو په ادم نه سار راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل عرض وکړه یا رسول الله مزه یا رسول الله زه په دې پوه نه شوم چې تور تار نه سپین څنګه ښکارا کیږي ما د څه په تارونه یې خو نو پیغمبر علی السلام دومره وخندل چې د دې ځای د خونه ښکارا شول وای دې لوی سر دې نه ده چې د سپین تار او تور تار د سر لاندې راغلو یعنی مطلب دا دی نه مراد د مغرب د مشرق د غسپینګي او د تورواله دی نو دا استاد سر لاندې نشي راتلې او موږ مراد وای تارونه غسپین نو دا مراد نه لکه مقام ال راشی مقام چې دی خوانه تیار راوخیږي او سحر ال راشی چې دی خوانه سپین کې راوخیږي دا مراد دی خو نن سبا خدا حکم آسان دی ټیم پیسونه دیو او آسان سره موږ ته سکندونو کې پته لګیږي چې ساعت جو سکندونو کې پته لګي چې مقام شو یعنی مطلب شپې پوری روزه پورا کړي بیا ولا تباشروهن خطاسو مباشرت مکوي کورواله مکوي وانتم مودا سے حال کې چتاسو عاکفون اعتکاف کوونکی فی المساجد بجمعتن کې تل کدا حدود الله حدود الله دی فلا تقربوها من ذکی گئی دیتا ان دې تداسي من ذکی گئی جبادنا نه پروا دی وشي کذالک هم دغرنګي یبین الله بیان الله تعالی آیاتی خپل آیاتنا للناس خلقتا لعلهم دې لپاره چې دوی یتقون پرهیزګار شي دې لپاره چې دوی یریږي بیا دې سروجي باره کې یو څو احکامات دي دا ان شاء الله سبات وایو واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین آپ نے کہا کہ قبر میں بھی عذاب ہوگا اور اس کی سزا اس کے لیے اس کی ہوئی گناہ کے مطابق پوری ہو گئی تو کیا اسے قیامت والے دن بھی نہ چې دنیا کی سزا پورش والا الله ته حساب معلوم دی نو قبر کې به سزا نه کا قبر کې سزا پورش والا نو قیامت کې بنئ کا قیامت کې پورش والا نو جهنم ته بنسي او د ټول سزا اسانه طریقه دا چې وایي چې استغفر الله الله ما ته معافي وکړه نو دا ټول به معاف شي دا هغه خلکو د پاره چې استغفار نه کوي او غلط عملونه کوي تر دې حد پورې ځان سره قبر ته ویسي بل سوال بیا دې وګورئ دا به پړاو کوم بیا به سبا جواب درکم دا دومره وګت بیا پړاول مختوالی به جواب مختوالی الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی سید المرسلین محمد وعلى اله واصحابه اجمعین یا الله تعالی زموږ د غناست خپل دربار کې قبول کړي یا الله تعالی د څه چې موږ وایي الله تعالی موږ په دې باندې په دې یو آیات او یو حرف باندې موږ پوي کړي یا الله تعالی د پوي نو ورسته موږ عمل کولو توفیق راکړي یا الله تعالی د قران ذریعہ سره زموږ ژبه منوره کړي یا الله تعالی زموږ سینې منوره کړي یا الله تعالی زموږ جسمونه الله تعالی د قران ذریعہ سره پاک او منور کړي یا الله تعالی زموږ کورونه زموږ اولاد د قران کریم د نور نه منور کړي یا الله تعالی زموږ مشکلات په قران ذریعہ سره ختم کړي یا الله تعالی هغه نظام په موږ باندې راولي چې کوم نظام ته په قران کریم کې بیان کړی دی یا الله تعالی زموږ دشمن الله تعالی د مسلمانانو دشمن الله تعالی ته نیست او نابود کړي تباہ کړي یا الله تعالی مسلمانانو اتفاق او اتحاد نصیب کړي یا الله تعالی د پاکستان استحکام نصیب کړي یا الله تعالی زموږ څومره چې اسلامي دنیا ده پاکستان ده افغانستان ده فلسطین ده کشمیر ده عرب دي چرته چې مسلمانانو باندې څه قسم تکلیف ته الله تعالی دا تکلیفونه ته په خپل فضل او کرم سره لري کړي یا الله تعالی زموږ ټول مسلمانانو اتفاق او اتحاد نصیب کړي یا الله تعالی زموږ سبا زمونږ د ورځ د قومي ورځ د 14 اگست الله تعالی موږ د وطن لا اله الا الله بنیاد باندې حاصل کړو یا الله تعالی په دې وطن کې لا اله الا الله قانون راولي یا الله تعالی هغه قانون راولي چې ته په راز کیږي هغه مشران موږ ته نصیب کړي الله تعالی چې ته ناراضي وي یا الله تعالی موږ په خپل نظام باندې خوشحال کړي یا الله تعالی په افغانستان کې هم اسلامي نظام راولي یا الله تعالی هغه دشمنانو موږ بچ کړي الله تعالی څوک چې د اسلامي نظام کې رکاوټ اچون کړي یا الله تعالی موږ ګناهونه معاف کړي یا الله زموږ والدینو ګناهونه معاف کړي یا الله تعالی زموږ عزیزانو او رشتہ دارانو دوستانو ګناهونه معاف کړي یا الله د ټول مسلمانانو نارینه او زنانو ګناهونه معاف کړي یا الله تعالی موږ باندې رحم وکړي یا الله زموږ مردگانو باندې رحم وکړي
زمونږ مردگانو گناهونه معاف کړي الله هغه چې کومه دعاګانې زمونږ حق وغوښتي دي الله تعالی هغه ته قبول کړي یا الله زمونږ عبادت په خپل دربار کې قبول کړي یا الله مسلمانان په تکلیف کې دینن سبا الله تعالی زمونږ د تکلیفونو الله تعالی په خوشحالي باندې بدل کړي یا الله تعالی موږ دشمن د دې تکلیفونو نه خلاص کړي یا الله تعالی زمونږ دعاګانې قبول کړي یا الله زمونږ مریضانو ته شفا ورکړي یا الله زمونږ بیمارانو ته شفا ورکړي اکثر خلک د دعا سوال کوي یا الله تعالی چا چې قسم بیماری ده ته هی الله تعالی شفا ایت بلاس کی شفا ده یا الله زمونږ ټول بیمارانو ته شفا ورکړي یا الله تعالی زمونږ قرضونو ته د قرضونو نجات راکړي چا چې بچینه دی الله تعالی هغه ته نیک اولاد ورکړي چا چې اولاد ستاسو دی یا الله یا رب کریم هغه په خپل دین باندې خسته کی هغه خپل مور پلار د پاره د الله تعالی دسترګو د اخوالي باعث وګرځي یا الله تعالی زمونږ د خپل سترګې په خپل بچو باندې استاپ دې کوي باندې یخي کی الله یا الله تعالی موږ بچی خپل دین د پاره خوښ کی زمونږ د وطن زمونږ د کور په خپل دین باندې خسته کی یا الله په موږ باندې رحمت باران راووري یا الله تعالی موږ باندې رحمت باران راووري یا الله تعالی زمونږ په دې انسانانو باندې رحم وکي یا الله تعالی زمونږ په دې ونو بوټو باندې رحم وکي یا الله تعالی زمونږ په دې جناور او حشرات باندې رحم وکي یا الله تعالی ستاسو رحمت نه موږ مایوس نه یو یا الله موږ مایوس مکي یا الله موږ باندې رحمت باران راووري موږ د ګرمي سختي نه الله تعالی موږ ته نجات راکړي رمضان می سره روانه ده الله تعالی موږ به آسان کړي موږ د دې ګرمي نه نجات راکړي موږ د غناست په خپل دربار کې قبول کړي موږ ته آسان کړي یا الله تعالی څومره دعاګانې چې موږ غوښتي دي الله تعالی غته په خپل دربار کې قبول کړي زموږ مشکلات آسان کړي زموږ حاجتونه پوره کړي الله یا الله کم خیر چې تا پیدا وکړې ده کم خیر چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ځان د پاره او د امت لپاره غوښته ده یا الله هرغه خیر موږ ته هم را نصیب کړي کم شر نه چې پیغمبر علیه السلام پناه غوښته ده کم شر چې تا پیدا وکړې ده او ته خبره یا الله هغه شر نه موږ ته نجات راکړي موږ د هر قسم دشمن نه محفوظ وساتي یا الله موږ ظالمان مکي ظالمانو د ظلم نه موږ بچو ساتي یا الله زموږ دعاګانې قبول کړي یا الله زموږ دعاګانې قبول کړي یا الله تعالی زموږ دعاګانې قبول کړي موږ تعالی په دې دنیا کې هم د خپل کور دیدن را نصیب کړي او بار بار را نصیب کړي او الله تعالی هغه کور کې هم خپل دیدن را نصیب کړي کم چې ستاسو شان سره مناسب ده وصلی الله تعالی علی نبینا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها